اکبر خان تاسو د کوم ځای یاست؟ مونږه کوړه خټک مسم خیل سره تعلق ساتو. تاسو نوم څه دی؟ اکبر خان. او دا ماشوم تاسو چې وفات شوي دا په سم باندې وفات شو؟ دا ډینګي بیماري وه، دلته خو مونږ ورته علاج وکړو لږ ډېر، خو هغې علاج چې د هغه نه هغه لږ ډېر څه کمه شوی، خو مونږ زړه توقع جوړه شوه، خو چې بیا یې دا سیوا شوه، خو مونږ دغه ته ورسوه ریډنګ ته. نالته ډېر زیات مونږ ته مشکلات جوړ شول. یو خو مونږ 8 بجې لاړو، 2:30 بجې مونږ دغه ته شیفټ کړو، خو چې بیا هلته شیفټ کړو نو هغه یې وویل چې یاره دا خو تاسو دا وارډ خود نه دی، تا بله بیماري ده. ما ته ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، مونږ غونډه شپه دا مریض په ایمرجنسي کې هم دا کو، خو دغه شان مونږ ګرځو دا خو ډېر بې حاله دی، خو داسې وکړه چې خیر دی مونږ دې وارډ کې پرېږده. نو دا څو ورځې داسې بیماره ده؟ دا تقریبا 14-15 ورځې وشوې چې دا بیماره وه. زموږ علاقه کې دا ډینګي وایرس ډېر زیات دی. دا 14-15 ورځې تاسو مکمل په پېښور کې تېرېږي که تاسو بل ځای کې دې مونږه کوړه خټک کې علاج کړی و ډېر، خو هغې سره لږ ډېر فرق شوی و. بیا چې اخریا یې پوه شول چې یاره دا مریض یې مونږ نه دغه شو، کمزوره شو، نو هغه یې مونږ پېښور ته ولېږو. پېښور ته چې لاړو نو ریډنګ کې خاص کر مونږ ته ډېر زیات تکلیف میلاو شو. خو بیا چې ډاکټران راشي نو راونډ وکړي رومه او دغه نه چې ورغلمه ما ته یې را ای سی جي لیکلي، الټراساونډ یې لیکلی، بل څه ټېسټ یې لیکلی. هغه یې وویل چې نه، خو مونږ خو ډېر سوي زړه نه وایو چې مونږ په دې علاقه باندې راوشي. ما بچی وه اخرن الله پاک واغسته، علم و الله دې هغه جان ښایسته کړي، خو نور زه دغه نشم برداشت کوی. دا نورو مې چې ما خپلوان دي، ما بچي دي، ما کلیواله دي، دا یې دپاره خاص کر تعاون ضرورت دی. تاسو حکومت نه څه دغه دی چې حکومت تعاون موږ حکومت نه دا دغه کوو چې موږ په علاقه کې د سپرې مو کې انشاءالله، او نور هم څه سهولیات کم نس کم موږ ته دغه کړي. نه دلته اسپتال شته دی، نه دلته نور څه سهولیت شته دی. موږ په کلي کې خاص کر ډاکټر هم نشته. برملي خیله ته به هم واړه سرجیکل ډاکټران دي چې غټ ډاکټر وي چې کم نس کم موږ علاقه پرې روشن وي. ډېره مهرباني. ډېره مننه.